ډېر عزتمند محترم مسلمانانو ورونو او خویندو، نن درته یوې نوې او خاص وظیفې سره حاضر یم. دا وظیفه د نبي علیه صلات وسلام ښودلې شوې وظیفه ده. الله جل شانه پې د انسان نه اویا مصیبتونه دا دفع کوي. محترمو، چې دا وظیفه مونږه خالص مخلص د الله جل شانه د رضا دپاره وکړو په یقین او په توجه سره، نو الله جل شانه به زمونږ او تاسو هم ټول مصیبتونه رفع دفع کړي. او دا زه نه ویم، دا زمونږ خوږ پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي. محترمو، نو دا وظیفه چې موږ او تاسو په ژوند کې خامخا یو ځلې وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د فارج خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یې، په صحت به برابر یې. الله جل شانه هم د دنیا او آخرت ټول خوشحالي نصیب کړه. محترم او عزتمندو، دا نننۍ وظیفه دا د نبی علیه صلات وسلام ښودلې شوې وظیفه ده. دا وظیفه چې موږ او تاسو وکړو، نو الله جل شانه به پې موږ ته څه راکوي. نبی علیه صلات وسلام فرمایي، د مونږ خوږ پیغمبر خاتم النبیین حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک دا الفاظ دا وظیفه یو ځل ووایي، یو ځل، نو الله جل شانه به د ده نه اویا مصیبتونه لرې کړي، اویا مشکلات، اویا تکلیفونه، غمونه به ترې الله جل شانه لرې کړي. او بیا نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې د ټولو نه وړوکې، د ټولو نه وړوکې، د ټولو نه وړوکې تکلیف او مصیبت او مشکل دارې چې الله جل شانه به د ده رزق پراخه کړي، یعنی د ده د رزق تنګسیا به د ده نه لرې کړي. الله جل شانه به د ته پراخه رزق ورکوي چې څوک دا کلمات ووایي. نو محترمو، دا کلمه په خپله م ووایي، الله جل شانه به د اویاو مصیبتونو تکلیفونو نه په امن کې وساتي، هغه به درنه لرې کړي. هغه کلمه، هغه وظیفه کومه یوه ده؟ محترمو، وظیفه دا ده: لا حول ولا قوة الا بالله ولا ملجأ من الله الا الیه. لا حول ولا قوة الا بالله ولا ملجأ من الله الا الیه. لا حول ولا قوة الا بالله ولا ملجأ من الله الا الیه. محترمو، ډیره مختصر، اسانه او ډیره تجربه شوې نبوي وظیفه ده، ځکه چې نبي علیه صلات وسلام ښودلې ده. محترمو، چې موږ او تاسو دا وظیفه وکړو، الله جل شانه به زمونږ او تاسو نه اویا مصیبتونه، تکلیفونه دا به رانه لرې کړي. محترمو، دا وظیفه په خپله هم وکړئ، او د ثواب په نیت باندې د صدقه جاریې په ور باندې د خپلو رونو او خویندو سره لازما شیر کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.